Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum. تاسو ګورئ زما چینل الیاس بایوکیم. ډیر viewers اوس چې کمپوسټ دی زمونږ د سی ټي آی ټي چې کمپوسټ دی او بیا د اس اس ټي آی ټي چې کمپوسټ دی، یعنی سی ټي آی ټي او اس اس ټي آی ټي د هغې دپاره چې کوم لینکس دي، نو اوس موږ د هغې سټارټ چې کوم دی اخلو. په هغې کې چې کوم پیله چپټر دی د هغې نه مونږ سب لینکس چې کوم دی هغه راواخیستل. هغه به اوس تاسو د وړاندې چې دی هغه به کوو، په یې باندې به ډسکشن کوو. بیا به انشاءالله د هغې نه پس چپټر نمبر سیکنډ، چپټر نمبر تھرډ، چپټر نمبر فورث کم امپورټنټ ایم سی کیوز چې دي هغه به انشاءالله فردر په نیکسټ ویډیوز کې چې دی انشاءالله هغه به ډسکس کوو. نو اوس دا چې کوم چپټر دی هغه دی آی سی ټي، یعنی انفارمیشن اینډ کمیونیکیشن ټیکنالوجیز چې کوم دي د هغې فنډامنټلز. وایي د ایٹ د اینډ آف دیس یونټ چې کوم دا یونټ ختم شي، نو سټوډنټس ویل بی ایبل ټو، نو کم سټوډنټس چې یا کم زموږ ویورس چې دي دی به کم ټیکنالوجیز چې دي تھرو آوټ لایفز چې کوم دي دی به هغه څه کي د هغې باره کې به زده کړو کي، یا دا کوم لینکس چې دی هغه به تاسو چې کوم دی څه کوئ هغه زده کوئ. په هغې کې آرټیفیشیل انټیلیجنس چې کوم دی، یعنې دا به تاسو وپېژنئ چې آرټیفیشیل انټیلیجنس څه ته وایي. بیا به 5G چې کوم دی هغه به وپېژنئ. د هغې نه پس به تاسو بیا روبوټکس دا به وپېژنئ، کمپیوټر اسسټډ ټرانسلیشن دا به وپېژنئ، 3D اینډ هولوګرافیک امیجنګ دا به وپېژنئ، او ورچوئل ریئلیټي دا به وپېژنئ، ډسټریبیوټډ اپلیکیشن دا به وپېژنئ. بیا د هغې نه پس به تاسو بلاک چین چې دی هغه به وپېژنئ، مشین لرنینګ چې دی هغه به وپېژنئ. آیډنټیفای اینډ انالایز ا نیټورک اینډ آیډنټیفای کور نیټورکینګ کمپوننټس اینډ دیر رولز. بیا کوم نیټورک چې دي هغه به د هغې آیډنټیفیکیشن به کولی شئ، او د هغه څومره نیټورکینګ چې دی د هغې کمپوننټس اعضاد چې دي د هغې رولز به تاسو بیا څه کوئ آیډنټیفای کولی به شئ ایٹ د اینډ آف دیس لیکچر یا دا یونټ. راځئ چې موږ سټارټ واخلو د خپل لینکس. د کنیکشن آف کمپیوټرز ان سمال جیوګرافیکل ایریا از کالډ. اوس کله چې کمپیوټر یې په یو وړوکي جغرافیکل ایریا کې چې کوم دی د هغې کنیکشنز وشي، نو هغې ته څه وایي؟ لین، مین، وین یا فین. نو هغې ته چې کوم دی لین ویلی شي، LAN لین. او د لین فول ابریویشن که موږ وګورو نو د هغې مطلب دی لوکل ایریا نیټورک. لوکل ایریا نیټورک، لوکل ایریا نیټورک. لکه اوس فور ایگزامپل سکولز موږ واخلو، سکول چې کوم دی هغه څه کې راځي؟ لین کې راځي، لوکل ایریا نیټورک کې راځي. یا لیبارټري که موږ واخلو، لیبارټري یا سکول، نو دا اگزامپل دی د چا؟ د لین. وچ ټیکنالوجي کریټس کمپیوټر جنریټډ سټیمولیشن. هغه کومه ټیکنالوجي ده چې هغه کمپیوټر جنریټډ سټیمولیشن چې دی هغه څه کوي؟ د هغې کریشن کوي. نو کمپیوټر اسسټډ ټرانسلیشن، ډسټریبیوټډ اپلیکیشن، ورچوئل ریئلیټي یا مشین لرنینګ. نو د هغې کوم کریکټ انسر چې دی ورچوئل ریئلیټي ده. ورچوئل ریئلیټي څه کوي؟ د کمپیوټر جنریټډ سټیمولیشن څه کوي؟ کریټ کوي. دا یو داسې ټیکنالوجي ده. لکه فور ایگزامپل د دې ایگزامپل که موږ واخلو نو هغه دی کمپیوټر ویډیو گیم چې کوم تاسو نوم اورېدلی، کمپیوټر ویډیو گیم چې دی نو هغه ورچوئل ریئلیټي د هغې ایگزامپل دی. او دا داسې ټیکنالوجي ده چې د کمپیوټر جنریټډ سټیمولیشن څه کوي؟ هغه کریټ کوي. وچ ټیکنالوجي پرووایډز وچ ټیکنالوجي یوزز لیزر بیمز ټو کریټ امیجز. هغه کومه ټیکنالوجي ده چې هغه لیزر بیمز چې دی د هغې باندې کوم امیجز چې دي، تصویران چې دي هغه څه کوي؟ هغه کریټ کوي. نو د هغې کریکټ انسر چې دی هغه دی 3D هولوګرافیک. څنګه چې موږ په سټارټ کې ویل چې دا ټرمز به موږ ایٹ د اینډ آف دیس چپټر چې دی هغه یا ایٹ د اینډ آف دیس ایم سی کیوز دا به موږ د دې زده کړه چې دی هغه کړې وي.
نو هغه ټکنالوژي چې هغې کې لیزر بیم چې دی په هغې باندې امیجز کریټ کیږي یعنی جوړیږي. هغې ته ویلی شي 3D هولوګرافیک امیجنګ. which technology provides telecommunication at high speed. هغه کومه ټکنالوژي ده چې هغه ټیلی کمیونیکیشن. ټیلی تاسو وګورئ، تاسو نوم چې اورېدلی دی ټلیفون، نو په ټلیفون کې هم دا ټیلی ټکی چې کوم دی هغه راغلی دی. ټیک ده، ټیلی مین دور که نه، کمیونیکیشن مینز کوم رابط چې راځي، ټیک ده، د یو بل سره هغه کنیکشن چې کوم راځي. نو د ټیلی کمیونیکیشن چې کوم دی وایي هغه کومه ټکنالوژي ده چې هغه دې له زیات سپیډ چې کوم دی هغه ورکوي. ورچوال ریالټي ده، ډسټریبیوټیډ اپلیکیشن دی، روبوټکس دی یا 5G. نو کریکټ انسر چې دی 5G دی. د دې که موږ لږ نور ډیټیل وګورو نو 5G چې کوم دی دا څه دی، ففت جنریشن دی. دا ففت جنریشن دی د سیلولر نیټورک ټکنالوژي. د سیلولر نیټورک کومه ټکنالوژي چې ده دی د هغې څه دی، ففت جنریشن دی. cellular communication cellular network technology. Dash refers to the use of computer software that translate text from one language to another. یعنی هغه کم یو د کمپیوټر سافټویر دی چې هغه یوه ژبه چې کوم ده هغه څه کوي، ټرانسلیټ کوي. لکه فرض که اردو ده نو اردو تاله ټرانسلیټ کی چاته انګلیش ته، یا فرض که انګلیش ته هغه تاله ټرانسلیټ کی عربیک ته یا پښتو ته. یعنی یو لینګویج چې کوم دی هغه ټرانسلیشن د هغې وکړي بل لینګویج ته. نو هغه کوم یو سافټویر دی په کمپیوټر کې. نو CAT دی، کیټ روبوټکس دی، بلاک چین دی، کلین دی. نو کریکټ انسر چې دی آپشن نمبر A کیټ. او که د دې مونږ فول ابریویشن وګورو نو د دې مطلب دی کمپیوټر اسسټډ ټرانسلیشن. ټیک ده. او د کار څه دی، د کار دا دی چې دی یو داسې سافټویر دی چې هغې کې لینګویج دی په کمپیوټر کې لینګویج ټرانسلیټ کوي د یو لینګویج نه ژبې نه بل ژبې ته. Database used in banks and financial services for secure recording and sharing of digital information such as transaction. یعنی ډیټابیس کوم چې په کمپیوټر بینکونو کې یا په فاینانشل چې کوم څومره سرویسز د پای کې استعمالیږي د سکیور ریکارډینګ لپاره، او د شیرینګ هم کوي د ډیجیټل انفارمیشن. لکه کوم ټرانزیکشن چې وي، ټرانزیکشن لکه کله ته په چې دی پیسې راوباسې یا تو پیسې جمع کې یا بیل جمع کې وغیره څومره ټرانزیکشنز چې دي د هغې د ډیجیټل انفارمیشن د شیرینګ دپاره سکیور ریکارډینګ چې کوم دی هغه کوي. نو هغه چې کوم دی څه دی، هغه کریکټ انسر چې دی بلاک چین. دا بلاک چین داسې ډیټابیس دی چې هغه په بینک کې یا په فاینانشل سرویسز کې یوز کیږي. A subfield of artificial intelligence. وس artificial intelligence چې کوم دی یعنی مصنوعي ذهانت چې کوم دی د هغې سب فیلډ کوم یو دی، نو د هغې سب فیلډ چې دی هغه دی آپشن نمبر A مشین لرننګ. مشین لرننګ دا سب فیلډ دی د artificial intelligence. Dash can serve a large city or university campus having several buildings. اوس کوم یو نیټورک داسې دی چې هغه یو لارج سټي چې ده هغه کې سروس کوي، یا که موږ یونیورسټي وګورو نو په یونیورسټي کې بیا کیمپسز وي. ټیک شو. یعنی د یونیورسټي کیمپس که موږ وګورو پای کې دنیا بلډینګونه وي، نو هغې کنیکشنز چې کوم دی هغه راولي. هغې دپاره کوم یو شیز چې دی هغه بیا یوز کیږي، مین دی، وین دی، فین دی، کلین دی. نو د هغې نه دپاره یوز کیږي مین، MAN مین. او د دې ابریویشنز که موږ وګورو نو هغه دی میټروپولیټن ایریا نیټورک. تاسو ته بلینکس کې دا هم راتلی شي چې what is the abbreviation of min یا what is the abbreviation of win, fin, lin. دا فردر په دې بلینکسو کې څه مونږ وکړل او څه به تاسو ته پکې مخې ته رام شي. نو لین خو مونږ اوس وکړو چې یاره لین زموږ سره څه لوکل ایریا نیټورک و، او مین میټروپولیټن ایریا نیټورک. The connection between the ATM and your bank account.
اوس تاسو چې کله اے ټي ایم ته لاړ شئ او هغې کې اے ټي ایم کارډ ورکړئ نو هغه کله چې تاسو وکړئ نو د هغې کنیکشن ستاسو د بینک اکاونټ سره چې کوم راولي نو هغه اوس څه دی وین دی پین دی مین دی که وی پی این دی نو هغه اوس دی وی پی این داسې څه دی انفارمیشن ټیکنالوژي ده چې هغه ستاسو د اے ټي ایم کنیکشن راولي د بینک اکاونټ سره او د دې ایبریویشن که موږ وګورو نو هغه دی ورچوئل پرایویټ network. اچھا a dish is a network device which connects two or more lanes. اوس هغه کوم یو ډیوایس دی چې هغه څه کوي دوه یا د دوه نه سوا لینز چې کوم دی هغه کنیکټ کوي. لینز مطلب څه دی لوکل ایریا نیټورکس چې کوم دي چې کوم دي نو دی د هغې سره راولي د هغې کنیکشن راولي هغه کوم یو ډیوایس دی نیټورک سویچ دی راوټر دی وی پی این دی که لای فای دی نو هغه دی راوټر چې کوم دی هغه د دوه یا د دوه نه سوا لینز چې دی د هغې سره راولي د هغې کنیکشن چې دی هغه راولي. اچھا وایرلیس کمیونیکیشن ټیکنالوجي data uses the infrared and visible light spectrum for high speed data communication. اوس هغه وایرلیس کمیونیکیشن ټیکنالوجي چې کومه انفراریډ او ویزیبل لایټ سپیکټرم یوز کوي د زیات سپیډ د کوم ډیټا کمیونیکیشن چې دی د هغې د سپیډ د سیوا کولو لپاره نو هغه ان آی سی دی وی ایف ای دی که لای فای دی نو هغه چې کوم دی هغه دی لای فای ټیک ته او د لای فای ایبریویشن که موږ وګورو نو هغه دی لایټ فایډیلیټي دا د هغې abbreviation دی. It is primarily used by cable TV companies. دا چې کوم دی primarily یوز کیږي په کیبل ټي وي کمپنیز یعنی ټي وي دپاره چې کوم کیبل کمپنیز دی په هغې کې یوز کیږي. کو ایکزیل کیبل دی ټویسټډ فیر کیبل دی که فایبر اپټیک کیبل دی نو هغه دی کو ایکزیل کیبل چې کوم دی هغه primarily یوز کیږي په کیبل ټي وي کمپنیز کې. A typical glass optic fiber has a diameter dash micrometer. A typical glass fiber چې کوم دی has a diameter of dash micrometer 120 125 130 135 نو 125 micrometer چې کوم دی دا typical glass optical fiber چې دی د هغې څه دی diameter دی. It is used in TV remote car locking. وای دا یوز کیږي ټي وي ریموټ چې کوم تاسو وګورئ یا کار لاکینګ د هغې دپاره ریډیو ویوز دی مایکرو ویو دی انفراریډ ویو دی که نان آف دیز دی نو آی آر چې کوم دی انفراریډ ویو چې کوم دی آپشن نمبر سی هغه یوز کیږي په ټي وي ریموټ کې او کار لاکینګ کې. جی پی ایس از د abbreviation of یعنی د جی پی ایس abbreviation کوم یو دی ګریټ پوزیشننګ سیسټم دی ګریټ پبلک سکول دی ګلوبل پاپولیشن سیسټم دی که ګلوبل پوزیشننګ سیسټم دی نو د هغې کریکټ انسر دی ګلوبل پوزیشننګ سیسټم. نو ډیر ویورز مونږه چپټر نمبر فرست چې کوم دی آی سی ټي انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ټیکنالوجیز د هغې ایم سی کیوز وکړل. انشاءالله بیا به میلاویږو په نیکسټ لیکچر کې د نوي ټاپک سره او د نوي ویډیو سره. السلام علیکم.